السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، نن سحر د جنید په نوم باندې یو طالب علم چې د شپږم کلاس طالب علم دی، یتیم بچی و. د هغه پلار هم په سعودي عرب کې اکسیډنټ کړی. هغه اکسیډنټ په وجه باندې هغه د دنیا نه رخصت شوی. د هغه بچی یتیم چې دی نو هغه په شپږم کلاس کې سبق وایي. جنید په تېر 15 ورځو لاسې د هغه د کینسر تشخیص وشو. شوکت خانم هسپتال کې داخل دی. دغه د علاج معالجې دپاره موږ سحر اپیل کړی چې څوک سره تعاون کولی شي، مالي تعاون سره کولی شي، د هغه په علاج معالجې په اخراجاتو کې سره لاس اړولی شي. نو هغوی ته موږ اپیل کړی. الحمدلله په دنیا کې زموږ خصوصا د خپلې علاقې دیر سره تعلق لرونکي ډېر درد دل لرونکي خلک چې دي نو هغه په دې علاقې کې موجود دي. نن ماسپښین مانځه نه وروسته یو ملګری چې د بایجان په نوم باندې یادېږي، د هغې نه وروسته بیا یو بل ملګری د همدان وکیل صاحب په نوم باندې، دغه شان یو بل ملګری چې هغه د ارشد په نوم باندې یو درې ملګرو د هغې دپاره د خپل تعاون پیشکش وکړو. یو ملګري چې کوم بایجان په نوم باندې یادېږي هغه خو د ټولو اخراجاتو راپورته کولو هڅه وکړه او د هغې اراده یې ظاهره کړه چې انشاءالله د کوشش کوم چې د هغې د ټولو اخراجاتو تنظیم وکړی شم. خو د هغې دپاره دومره چې د هغه پوره ډیټا اخیستل دی. انشاءالله لږ څه به بعد به موږ د هغې خواله ورشو، د هغې ټوله ډیټا به بایجان ته ولېږو. د هغې او د هغې په شان نور خلک چې د هغې سره کوم تعاون کولی شي نو زمونږ چې کوم د دغه نمبر دی، د رابطې نمبر دی، د هغې کې موږ ورکړی 0300 940 82. په دې نمبر باندې خپل جیز کیش اکاؤنٹ په ذریعه باندې د خپل وس مطابق لږ ډېر تعاون سره هم شاملولی شي او مستقل د هغې د دوایانو یا د هغې د اخراجاتو د پوره کولو کې خپل تعاون کولی شي. چا چې نیکې ارادې د دې په باره کې لرلي هغې ته هم دعا کوو چې الله ول اجر ورکړي. چا چې خپل تعاون ورسره شامل کړو الله دې د هغې قبولیت درجه ول ورکړي. خصوصا د بایجان رور او دغه شانې د همدان وکیل صاحب او د ارشد غازي صاحب د هغې بار بار شکریه ادا کوم چې هغې په دې موقع باندې دا پیغام د خپل ځان دپاره یو حکم وګڼو او خپل تعاون شامل کړو. الله دې ولا په دین دنیا آخرت دواړو درېواړو باندې د الله تعالی د هغې د خیر او د برکت فیصلې الله تعالی وکړي. الله دې ولې د خیر وکړي. جزاکم الله خیر.